बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ټولو نه وړاندې خو زه د چان ټي وي انتهایي شکریه ادا کوم چې په دې خراب صورتحال کې هغه څو پیرې زموږ نه انټرویو وکړه، د حالاتو نه ځان خبر کړو. بنیادي خبره دا ده چې زموږ د حکومت سره صوبایي حکومت سره سخت اختلاف و په دې وجه باندې چې هغه موږ له هفته اتوار چوټي راکړو، او چې کله موږ هفته اتوار چوټي کولې بیا به زموږ 3 ورځې لاکډاون کېدو. جمعه زموږ رواجي چوټي ده. بهرحال زه د صوبایي حکومت انتهایي مشهور یم، خصوصا د خپل وزیر اعلی چې هغه زموږ په تحفظاتو باندې غور وکړو او جمعه هفته یې وساتله. او دې ضمن کې زموږ دا سوچ دی، فکر دی چې کرونا وایرس سیوا شوی دی، ډېر خلک د دې نه متاثره دی. موږ هم د مسلمان په حیثیت د محب وطن پاکستاني په حیثیت خپلې ذمهداري پوره کوو، خو په دې عقله باندې موږ د منګل په ورځ 2 بجې حجره ریسټورنټ کې پولي چوکۍ چکدره کې موږ د ټولو 9 اضلاع چې پای کې چترال، باجوړ، دیربالا، دیرپاین، ملکنډ ضلع، پونیر، شنګلا، سوات د 9 اضلاع خلک به تاجرانو نمایندګان به په دې کې شرکت کوي. د تمامو بازارونو صدور به په دې کې ناسي، او په دې عقله د کرونا د لاکډاون په عقله به آینده دا عمل پای کې توی کوو ان شاء الله تعالی، چې ټول تاجران به د هغې نه خبر شي، حکومت به هم خبر شي، قوم به هم خبر شي. زه خپلو تاجرانو ته خصوصي خواست کوم چې د دې هفتې دپاره کومه فیصله ده دا موږ معاون تسلیم کړې ده. تاجران دې د جمعې او د هفتې په ورځ باندې خپل روزګار بند وساتي، لاکډاون دې برقرار وساتي. انشاءالله د نوې فیصلې نه د منګل په ورځ چې زموږ د ټول ډیویژن په سطحه سم متفقه فیصله وشوه، هغه به عوام الناس ته تاجرانو ته موږ خبر رساني کوو. تاجران د ډېر مشکل کې ربناک دردناک صورتحال نه تېر شوي دي. زموږ بزنس، زموږ کاروبار د هر څه تباه او برباد دي. موږ د حکومت نه دا پرزور مطالبه کوو چې لاکډاون نه موږ مستثنا کړي. ملکنډ ډیویژن دا د پوځي اپریشن، د طالبانیزیشن، د زلزلې، د سیلابونو نه، د کرونا نه، د ډینګ نه متاثر شوې ده. نو انشاءالله چې د موږ جداګانه حیثیت دی او جداګانه موږ دپاره حکومت سبله پالیسي جوړه کړي. موږ چې کله متفقه فیصله وکړو په هغې باندې به موږ اواز پورته کوو، هغه به په حکومت باندې ممنوع. ډېره مهرباني.